السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن متاسو له ډیره زیاته ناشنا وظیفه راوړې ده او هغه داسې وظیفه ده چې د جمعې د ورځ سره یو قسم لحاظ ده. نو چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو دی به تر قیامته پورې د غم درد اواز به دی نه اوري. وظیفه داسې ده چې کله یو سړی د جمعې لمونځ وکړي او د هغې نه پس اووه پېرې قل هو الله احد وایي، بیا ورپسې اووه پېرې سورة الفلق وایي، بیا ورپسې اووه پېرې سورة الناس وایي. نو د دې جمعې نه والا را روانې جمعې پورې به دا سړی د غم د درد تکلیف اواز به دا نه اوري. هر سړی دا غواړي چې یاره زه د تکلیفونو نه، مصیبتونو نه، پریشانۍ نه دا څونه حساب کتاب دی د دنیا له دلته پل دي د دې نه زه بچ یم. نو چې یو سړی دې جمعې ووایي نو را روانه جمعې پورې به د تکلیفونو مصیبتونو نه پاماني. بله جمعه که راشي او بیا دی وایي نو بیا به ورپسې بلې جمعې پورې د تکلیفونو هر څه نه به محفوظ وي. نو تقریبا څه در قیامته پورې انسان به د تکلیفونو مصیبتونو نه دا فارامي. ولی دا د دې وظیفې برکت دی. او دا روایت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه دی. هغه فرمایي چې څوک دقه عمل کوي نو ته بلې جمعې پورې به دی د تکلیف او درد نه په امان کي.